څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د خان صاحب په کال باندې سبا انشاءالله مونږ پریډ ګراوند کې چې کومه جلسه ده هغه د مهنګایۍ خلاف او د امپورټډ ګورنمنټ خلاف چې څونه کوم جلسه مونږ ریکارډ کوو نو مشرانو کوم هدایت جاری کړي چې تاسو به پریډ ګراوند اسلام آباد ته ځئ نو انشاءالله مونږ برپور طریقې سره به خپله حصه اچو په دې کې او ځکه چې دا د عمران خان خبره نه ده دا د ملک د بقا خبره ده او تاسو ته پته ده چې څونه ورځې تاسو وګورئ دا 2-3 میاشتې کې د مهنګایۍ کم حالات چې جوړ شوي دي د تیلو پټرولو کم حالات تاسو وګورئ ورځ ته ورځه د یو دکاندار نه چې ورځې نن به یو ریټي سبا بل ریټي مختلف خلک د هغې سره سره تاسو وګورئ بجلي ورځ ته ورځه پرون نه بل پر 8 روپۍ چې کوم د پټرول د فر یونټ بجلي ګرانه کړې داسې مسلسل نو د دغې خلاف انشاءالله خان صاحب کال ورکړی دی چې تاسو اسلام آباد ته پریډ ګراوند ته راشئ او انشاءالله مونږ به د هغې خلاف برپور چې کومه جلسه ده په هغې کې به مونږ برپور خپل حصه اچوو د ملکنډه سایډ نه نو زما دا میسج دی ټولو ورکرز ته پاکستان تحریک انصاف ځوانانو ته او بلکې خاص کر د پاکستان هغه محب وطن عوامو ته مې دا میسج دی چې یاره تاسو ټول په دې کې برپور طریقې سره شرکت وکړئ او انشاءالله چې دا جلسه به موږ کامیابو او دا د امپورټډ ګورنمنټ په مخ یو څپېړه ده نو زمونږ ټولو ته خواست دی چې په ګڼ تعداد سره راشئ او انشاءالله د ګاډو چې کومه مسلې دي انشاءالله چې څومره ګاډي لګي د تحصیل درګۍ عوامو ته څوک هم خواهشمني انشاءالله نو هغې کې زمونږ مختلف ملګرو کونسل کې مشران دي زمونږ د ویلیجو یا د پارټۍ ورکر چې کوم سینیر ملګري دي د هغو سره دې رابطه کې انشاءالله مونږ به ګاډي ورکوو چې څومره ګاډي لګي مونږ به ورته ورکوو ځکه چې دا د دې ملک د بقا خبره ده انشاءالله مونږ د هرې قربانۍ نه مخ نه اړو او دا جلسه به کامیابو روانګي چې کم دا نو زمونږ به انشاءالله دلته چونکې زمونږ به په موټروی سایډ باندې ځو اسلام آباد دی نو زمونږ چې کم د نیر کوارټر سره کوم زمونږ د افلازه چې کوم شهربادر صاحب پکې ناست دي هغې ځای نه به انشاءالله مونږ په 2 نفر سره ځو او 2 بجې زما ټولو ته خواست دی چې 2 بجې په ټایم پابندي وکړي چې د 2 بجو چې سره سره مونږ په خپل فکس ټایم باندې دې ځای کې نه وځو ځکه چې مونږ پریډ ګراوند ته ځان رسول دي یوازې تل نه دي نو د هغې دپاره به کوشش دا کوو چې مونږ په وخت باندې وځو